بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور. نن زموږ دریم لیکچر دی او په دې کې به موږ د اکاونټ اوپننګ کو پریکټیکل ان شاء الله. سټپ نمبر 1 دغه لپاره دا دی چې به امیزون سیلر سنټر کولاو کی. امیزون سیلر سنټر د کولاو کو هم په دې اولنې باندې کلیک والی ساين اپ باندې کلیک والی چې موږ نوې جوړو نو کریټ یور امازون اکاونټ موږ په دې باندې کلیک والو. دې کې به ایمیل نیم ورکې په اولنی کې ټیک شو. په دې کې به ایمیل ورکې د خپل مرزي پاسورډ انټر کې. اکثر خلک دې ځکه هم کنفیوز چې د ایمیل پاسورډ ورکم کنه دا ست خپل مرزي د یو شان ورکوه به وتا ته مسله نه. خادا یو ټیسټ ورنګي راځي دا وسال کې سپایرل ګلیکسي نو مانه غو سپایرل ګلیکسي ته پوس کین سپایرل ګلیکسي زما ودی کې ما ته دا نیکست په دا اوس به زمانه زه ته پوس کین بل په سراغه ودی کې ته پوس کې سپایرل ګلیکسي ستانه اني هاو مختلف هم کولای شي بیا د سپایرل ګلیکسي ته پوس کین ما سره سپایرل ګلیکسي دا ټیک شو. دا یو ټیسټ دی د خپل ویریفیکیشن انټر او ټی پی دا ستا فرست سټپ دی کوم چې دې ځای پورې کمپلیټ شو. ستا ته انټر او ټی پی ستا ایمیل ته چې کوم دی نو څه شی درغی یو پاسورډ درغلی. اوس په ایمیل ته لاړ شي تاسو دې ته کتلی شي دا هغه پاسورډ ویریفیکیشن ایمیل دی کوم چې راغلی دا به کولاو کې په دې کې به دا انسی راغلی دا به کاپي کې فرست سټپ دې کې اوس تاسو نه موبایل نمبر غواړي. نو ما تاسو ته مخکې ویل چې تاسو سره به یو د موبایل نمبر سره او دا د دې لپاره لازم دی چې موبایل نمبر ته اډ کیستا اکاونټ به سکیوري که موبایل نمبر دې اډ نه کړو اکاونټ به سکیور نه یو لیست کې براشي پاکستان به سره اډ کی فرست اپ بل د څه سره پاکستان به سره ټیک شو. هغه نه پس خپل نمبر انټر کی 544448 دا زما پاسورډ دی کوم چې ماته راغلی ټیک شو. نه پس به ته کریټ کی خاصما په نمبر باندې الریډي یو اکاونټ موجود دی تاسو دې اکاونټ ورکړئ موبایل نمبر چې هغه صحیح ای باندې الریډي اکاونټ نه نو تاسو سره به دې موجود دي زما سره خو دې یو نمبر هغه باندې ما ټرای وکړل نو هغه ماته و چې الریډي ایگزیټ دا موجود دی بل نمبر به سنټر کې چې هغه نه استعمال شوی دا تاسو د دې پورې اکاونټ کمپلیټ شو. اوس په دې نه مخکې موږ څه کوو مخکې دا سټپس پکاري یو به موږ کمپلیټ کوو صحیح شو. فرست اپ آل به دې کې تاسو خپل کنټری سلیکټ کړئ زموږ کنټری پاکستان دی پاکستان سره کېدونه پس پته لري بزنس ټایپ دا ډیر زیات اهم دی د بزنس ټایپ او دا لازم هم دی ټیک شو. نو بزنس ټایپ په دې کې به سوچ فکر خو زیات تر موږ چې کوم یو نو موږ انډیویډوال یو کس دا ځان له غټ کلاس اغستل بده باندې غواړي چې اون سټیټ اون بزنس او پبلکلی او پرایویټلی او چیریټي دا ځان له پورا کلاس په اغستل غواړي. خو بهرحال سمپلی من هر کس کوشش دی چې من ځان ځان د چې سره مطلب یو ګروپ ورک کوي او د خپل سوشیز میټیریل تیارې مو غیر پر بیا ځان لبدي کې لایسنس ته ځان لغټ باز ته کنه په دې باندې چې ځان کلاسونه واخلو. په حال من په دې انډیویډوال یو کس چې کمی اکاونټ کولاوي نو به دې باندې کولاوي ټیک شو. نن آی ایم ان انډیویډوال زه یو کس بس ټیک شو. دا به سلیکټ کو دنه پس با استاد په شنغدي کارت باندې کم نوم وي هغه به ورکړي صحیح شو. اکثر د چا نوم چې کوم هغه به 300 مشته ویني نو په 3 کې به ولګي زمونږ دا ماره به دوګي نو ما دغه طریقه باندې ولګو ټیک شو. نیکست پکې
نیکسټ ستاسو اوس راځي انفارمیشن نور. دا انډیویجوال انفارمیشن ستاسو نه اوس غواړي. ټیک شو. په دې کې بیا تاسو سلیکټ کړئ پاکستان. په دې کې بیا ستاسو کنټري اف برث چې کوم دی دا هم پاکستان دی. داسې به څوک نه چې هغه به بدلي کړي، چې هغه بدلي هغه بدل دی هم سلیکټ کولی شئ. ډیټ اف برث ما تاسو ته ویلي چې زه 80 ورکومه، تاسو به بالکل برابر ورکوئ. صحیح شوه؟ تاسو به خپل له خپل شناختي کارډ نه ورکوئ. صحیح ده؟ دلته تاسو سلیکټ کولی شئ نېشنل آی ډي کارډ یا پاسپورټ. نو نېشنل آی ډي کارډ زموږ تقریبا د ټولو سره موجودي، دا به ورکوئ. د هغې ایکسپایري به ورکوئ، د کارډ ایکسپایري. ښه، دې کې به تاسو د نېشنل آی ډي کارډ ایکسپایري ورکوئ. صحیح شوه؟ او دغلته به مخامخ نمبر ولیکئ. زه 80 یو نمبر ورکوم، تاسو به د خپلې مرضۍ بیا یو نمبر ورکوئ. تاسو به خپل نمبر د خپل کارډ ورکوئ. ټیک شو؟ دا کارډ تاسو ته چا ایشو کړی دی؟ د پاکستان. نو ما پاکستان سلیکټ کو. دې نه علاوه تاسو دلته ایډرس غواړي. نو زپ یا پوسټل کوډ دا زمونږ د دې علاقې دا تاسو په نټ باندې سرچ کولی هم شئ، د خپل ځایګي هغه. او زیاتره زمونږ د پښتونخوا 1800 دی. نو 1800 یا سټیټ یا ریجن، نو خیبر پښتونخوا هم پکې شي لګلی KP. ټیک شو؟ او سټي د هر چا خپل ښاري. اوس موږ تیمرګله لیکو، مونډه لیکو، مردان لیکو، پېښور لیکو، سوات لیکو، او داسې پسې دا زموږ غټ سټیز دي. کوهاټ لیکو، دا زموږ ټوټل غټ سټي دي. بس دلته یو غټ چې کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ. اډرس، نو سټریټ اډرس او لاین اډرس. سټریټ اډرس مطلب چې ستا کم کوڅه ده، کم ځای دی که نه. نو بس یو اکثر ځایونه داسې لکه اوس هغې کې سټریټ نه وي، نو هغې کې ته ډایرکټ دا څیزونه فوټ کوه، بس ډایرکټ خپل اډرس ورکړه کوم ځای سره تعلق ساتي. داسې یو ځای ورکومه. ټیک شو؟ دلته ما په کار و چې ما دغه ورکړی وی، د پېښور په ځای باندې ما سوات ورکړی وی. بهرحال دا به تاسو په خپل لا باندې ټیک ټیک ورکوئ. بالکل اډرس دې کې به غلطي نه کوئ. دا به تاسو د خپل شناختي کارډ نه انټر کوئ. دا خبره یاد ساتئ. صحیح شو؟ دلته اګین ستاسو نه ویریفیکیشن نمبر غواړي. نو ویریفیکیشن لپاره به بیا نمبر ورکړئ. هغه نمبر کوم چې تا مخکې ورکړی و، 0141472. ٹھیک شو؟ بلنگ انفارمیشن دی. جی دا اوس راځي بلنګ انفارمیشن. په بلنګ انفارمیشن کې دا یو غاټ راځي ګلوبل سیلیکن فی 39.99 USD پر منت. اوس دلته دا خبره یاد ساتئ چې کله تاسو دا اکاونټ کولاوئ نو دا د کارډ نه روپۍ کټ کوي. څو روپۍ کټ کوي؟ 39.99 تقریبا $40 کټ. په دا طریقه هم ښایو چېرې دا $40 به موږ بچ کوو څنګه. نو چې کله موږ اکاونټ کولاو کړو د هغې نه پس به بیا موږ دا طریقه ښایو چې تاسو په اکاونټ کې د روپۍ نه وي. تاسو به داسې کارډ ورې ته انټر کړئ چې په هغې کې روپۍ نه وي، خو کارډ به اکاونټ به ستا برابر وي. ګورئ دا خبره یاد ساته چې تا پسې غلط کارډ دې پسې راوړی. نه، اوریجنل کارډ ستا اوریجنل ډیټا خیر روپۍ پکې مه ساته فلحال. بیا به دا طریقه موږ ښایو چې یاره دا به موږ چې کله اکاونټ کولاو کړو دا روپۍ به موږ بچ کوو څنګه. صحیح شوه؟ ځکه چې د دې نه پس راځي د سټور نوم. مطلب ته خپل دوکان نه څه شي نوم ږدې. دا بیا ستا نه تپوس کوي چې ډو یو هیو یونیورسل. نو دا نو دی، دا به دا هم نو کوي او دا یو به هم نو کوي. دا زموږ سره نشته. موږ نه که ته تیارولی شي که نه
دا وایي الریډي ایگزیسټ دی. ښه نو چې ایگزیسټ دی نو ته ورسره څه الفاظو سره ولیکه چې دا د ایگزیسټ خبره ختمه شي. نیکسټ پکې دا ستاسو ټول چې کوم ډیټیل تاسو انټر کړی وي هغه ټول یې راواړو. ټیک شو. په دې ځای کې چې کوم دی نو ستا نه ویریفیکیشن کوي. ویریفیکیشن تاسو ته ما په هغه ویډیو په سلایډ کې هم دا خبره کړې وه. دلته به ستا نه اوس یو څو څیزونه غواړي. یو به شناختي کارډ غواړي، آیډنټیټي کارډ، فرنټ سایډ یا بیک سایډ، بیا بلته غواړي بینک اکاونټ سټیټمنټ. ټیک شو. دا به غواړي سینسي پرنټ، دا به کې الریډي موجود دی نو چې کوم یو به چې دا اپلوډ شي بیا پر دې بیک غواړي. پس اکاونټ سټیټمنټ دی، سټیټمنټ اپلوډ شو اور سینسي چې کوم دی دا روان دی ځکه چې سینسي لږ هیوي دی په اپلوډینګ کې لږ ټیم اخلي. اوس به تاسو سینسي بیک سایډ چې کوم دی نو دا اپلوډ کوي. نه پس به دا سبمیټ کوي. ویریفیکیشن لپاره یا کال غواړي یا دیو چې کوم دی نو ایکسټرا نور ډاکومنټس غواړي. فلحال دې ځای پورې دا ډاکومنټ کاپي دي. دا کمپلیټ شو، سبمیټ کوو نو دا به موږ له اوس ټایم راکړي چې یار دا ستاسو اکاونټ مونږه دومره ټایم مونږ ته ریکوایر دی چې مونږ دا ویریفای وکړو. که ستاسو ډیټا برابر وه، ستاسو شناختي کارډ ډیټا تاسو چې کومه انټر کوله دا ډیټا په دې کې څه مسله نه وه نو ستاسو اکاونټ به ډایرکټ ویریفای شي. دا تاسو ته ما چې کومه خبره په لاسټ کې کړې وه چې یاره دا به یو څیز مونږ نه غواړي نو چې کوم چیز یې مونږ نه وغوښتو هغه اوس هم همدقه دی چې تاسو ته به شیډول حال راځي. اوس دا هم د ویریفیکیشن یو سټپ دی د امیزون د طرف نه. ښه وشو چې دا یې راوچت کړو ځکه چې ما وویل چې یاره اکثر داسې راوچتوي نو په کار دا چې دا پکې راشي چې مونږ ملګرو ته دا ووایو. ټیک شو. نو اوس دا چې کوم دی انسټنټ چې کوم دی نو دا زموږ په کنټري کې کار نه کوي. انسټنټ لایو ویډیو کال مونږ به شیډول باندې ورځو چې په شیډول باندې مونږ کلیک کوو نو دا څه چلي دا به ته یو ورځ پیک کړي په هغې ورځ باندې یو خاص ټایم به لکه زه نیکسټ ووایم ستاسو سره مخکې د هغوی پروسس کمپلیټ شي نو بیا تاسو ته دې کې مسایل نه وي. اوس به ته په دې کې یو ورځ پیک کړي. ټیک شو. لکه نن سبا دا موږ له څو ورځې راکوي ټیوزډے، وینسډے، ترسډے، فرایډے او سیټرډے. بل سبانۍ ورځې نه راکوي. دا موږ لا د 15 تاریخ 16 17 18 19 په دې ورځو کې یو ورځ ځان له خوښه کا او په دې ټایمونو کې یو ټایم خوښ کا چې په هغې ټایمونو باندې تا ته دا ویډیو کال راشي د امیزون له طرف نه او تر دې سره خبرې وکړي. نو امید لرم چې کوم کسان دا کولاوي نو هغوی بس دومره ټکه پوکه انګلیش شي ویلی، که نه شي ویلی نو ته د خپل بل ملګري نه هم په دې کې هیلپ اخیستلی شي چې ستاسو هغه ناسي 2 کسان تاسو ناسې وئ نو یو کس تا لپاره انګلیش وایي ته هغه ته وایي چې یاره زه انګلیش ډایرکټ نشم ویلی او مطلب دا چې دا زما دپاره به ستاسو سره خبرې کوي زه به دې ته خبرې کوم نو هغوی بالکل بیا هغه اترایز کړي کس تاسو سره چې کوم دویم کس ناسي او هغه به تاسو دا کار وکړي. دا یو ښه سټپ پکې راغی. ما هم دا غوښتل چې داسې سټپس پکې راشي چې هغه زه د خپلو ملګرو ته ایکسپلین کړم او چې تاسو به یو ټایم خوښوي. مثال په طور باندې ټیوزډے 2:40 AM دا سهار 2 بجې دي، دا ګران دی. دا بیا 10 بجې دي نو ټیوزډے 10 بجې تقریبا صحیح ټایم دی. ټیک شو. بیا دا 12 بجې د ورځې دا هم صحیح ټایم دی. هر سړی لږ پریشن وي برابر ټیم هم وي. ټیک شو. نو دا تاسو دا ټایم سلیکټ کو 10:20 AM کنفرم او نیکسټ به ووایي. چې کله تاسو دا نیکسټ ووایئ تاسو ته به یو بل سکرین راشي خو دا لا کمپلیټ نه دی. په دې کې به تاسو نه بیا دا ویریفیکیشن غواړي چې یاره دا څه ما انټر کړل دا برابر دي. خو ستاسو نه به په دې کې ګوره یاد ساتئ چې کله تاسو دا هر څه وکئ نو دا کوم ډاکومنټ چې ستاسو سره د سره دي دا به نه ضایع کوئ. یو ستا کارډ CNIC، یو ستا د بینک کارډ، یو ستا د بینک ډاکومنټس دا به ستا د سره د ویډیو کال کې دا به ستا په ویډیو کال کې دغه چیزونه ګوري، تا ګوري، ستا تصویر ګوري، تا ګوري او ستا نه د کارډ تپوس کوي دا د کیمرې ته مخامخ کا، دا کوم بینک سټیټمنټ چې دا کیمرې ته مخامخ کا. نو هسې نه چې دا تا وشلې ګزارې کې مونږ کې خو دا غټ مسله چې مونږ کار وکړو نو بس بیا چیزونه ګزار وکړو نو دا شی به نه کوئ. کم سامان چې ته ما ویلې دا به ستا سره پروت وي سنبال به وساتې چې کله تا ته ویډیو کال راشي دغه چیزونه چې کوم دي دا به ته دې ته مخامخ کړي. ټیک شو. نیکسټ په ورکې چې کله دا وشي تاسو ته به یو سکرین راشي چې یاره ستاسو ویډیو کال چې کوم دی دا ارینج شو. په دې ورځ باندې تاسو ته باقاعده ایمیل هم راشي. زه تاسو ته ایمیل هم وښیم چې کمپلیټ شي انشاءالله. زه به تاسو ته دې اوس ایمیل هم وښیم. بیا چې اکاونټ کولاو شي کنفرم شي او اکاونټ کولاو شي هغې نه بیا مخکې ځو. ټیک شو. تھینک یو فار یور ریکویسټ. د دې ځای پورې زموږ سیسټم برابر شو.
اوس زمونږ ویریفیکیشن ته موږ لاړو، د دې سټیپس پورې زمونږ اکاونټ کولاو شو. تقریبا زه امید لرم چې ټولو ملګرو به دا اکاونټ کولاو شوی. په دې کې اوس دوه خبرې پاتې شوې. یو ویډیو کال، جاین ویډیو کال. دا جاین ویډیو کال چې کوم دی نو دا به تا ته په دې ورځ باندې راځي کومه ورځ چې تا سلیکټ کړه فکس په دغه ټایم باندې، او بالکل ته به کوشش وکړې چې نیمه ګنټه مخکې تر دې نه ځان برابر کړي او نت ښه تیز نت ته کښېنې او دغه غونډ ډاکومنټ درسره او ته ناستې رډي. یو کار. دویمه خبره، ضروري خبره او دویمه خبره هغه دا ده چې را کوم اډرس ته ورکوې نو دا به ټیک ورکوې، ځکه چې په دې اډرس باندې به تا ته امیزون والا دغه رالیږي، دا یو او ټي پي به تا ته رالیږي یو ستا د اډرس ویریفیکیشن دپاره. نو ما خو د هر څه چې کوم ورکړي دي دا ما غونډ غلط ورکړي دي، ما ته خو نشي راتللی، خو تاسو ته به راځي. باقاعده موږ ته ریسیو شوې ده، ما چې کوم بل اکاونټ کولاو کړی باقي ما ته ریسیو شوې ده. زه به د هغې نه هم تصویر وباسم، زه به هغه هم تاسو سره شیر کړم انشاءالله. که دې ویډیو کې او بله ویډیو کې زه به تاسو هغه هم شیر کړم. دا ښه پراپر تاسو ته یو کوډ راشي، دغه شی د چین سوی کوډ یې هغه تاسو دې کې انټر کړئ، دا سبمټ کړئ، تاسو دا لینک ویریفای شي. دا دوه کارونه اوس په دې کې پاتې شو، لینک ویریفیکیشن اور ویډیو کال. خو ما تاسو ته ویل چې دا اکاونټ ما هسې یو فرضي جوړ کړو، ستاسو هغه به ټیک کړي. نو تاسو ته باقاعده کالم راځي، تاسو به هغه هم اټینډ کوئ. د کال تاسو ته ما شرایط ویل چې نت تیز او خپل ډاکومنټ برابر او اډرس برابر چې تاسو ته پې دا بیا دا څیز ریسیو شي. ټیک شو؟ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بیا موږ نور ملاقات کوو.